چې ته کله یا لمونځ در ګرځوې دغه طریقه وې د هغه چې مثال مشپشین ولتونه 50 لمانځونه چې دي اکازو شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن می سره د نویا د جماعت چې کیم امام او خطیب دا مولانا فضل حدیث صاحب هغه موجود دا ودنه مش پښتنه کوي دا غزنه ملګری دا سوال کوي چې یو کاسنل منځینه کا زور شل لکه زنه کسون دا سای چې ډېر وکولل منځینه ونه کازوي بیا دای چې کله د منځینه ګرځي دا به پکیم ترتیب باندې ګرځي. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. نصیب شراز بھائی چې کیما خبره وکړه یقینا چې دا شی ډېر خلک ملوث وي او شاید چې دا پاتا نه یوتا چې د مړل منځینه سړی نه کزوی به ودا سرنګې د یادا کوي نو یخو مروجه قضای عمری دو زنه خلق په دا باندې اکتفا کوي چې د رمضان کې ماخري جماوي به پابندې پجامه باندې لمینځو کو دا خو بدعت تا دا خو بالکل سرشتانه چې لمنځینه ډېر د ناقضو دی او ته خالي جمعې پورې زمونږ قضای عمري وکړې په آخري جمعه باندې پرې راشه به ته ټول منځینه دا څه خبره نه ده. دغه حوالې سره جید دی چې د کوم حدیث پیش کوي لکه هغه منګړه ته حدیث نشته. نه دا منګړه حدیث ته بالکل چې سمرا تو سے کتابینا فتاوی ګوري ان شاء الله مستند معتبر چې کیمه فتوی دي تو سے ته ټول شی نفي جواب ملويږي دا شای مخشبانی شی ډېر زور شور سره کېده هو الحمدلله د علما په مهنت سره کوي چې سره دا شی ختم شل کا د انفرادي خوشات چې سه کوي خو هغه ډېر چې کیمه ولولای واغ نشته پوتشلا د بل خبره چې تو کیمه وکړه چې یو سړی دا چې نه د میاشتې 2 3 سلیره کولل منځینه کزو دي نو دا خبره ذهن شکشر دی چې یو سړی دا چې د نډل منځینه کزو شوې دي نو د الله توبه توفیق ور نصیب کړي احساس سره پیدا شو چې دا خو د مډل منځینه مون دی کړي او مثال د یول منځو خو ډېر سخت فائد رغله دا چې سړی نه پوتې شي ځکه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دغه دا چې دا سړی په مختم ځکه بوندل وړي د شری دل قابل نه دا چې دا علمیز نه کوي دا جیل ته وچایي چې سه پر اعتبار نه یستلیه د امام شافعی صاحب د امام مالک رحمت الله علیه مذهب دغه دا چې دا سړی دا قتل شي. امام مالک صاحب فرمایي چې دا د دین نه ووته چې دین نه ووته لہذا دا کافر ده نو د دې وجه نه یقینا د لمونځ پرېږ ډول خو ډېره سخته خبره ده نو چله یو سړي سره احساس پیدا شو چې مونږ د مډل منځینه کزو دي نو بایل منځې ګرځولې طریقه دغه ده صرف دا خبره ذهن چې کشر ده یې چې په توبه سره المینس چې دا عادت ته نه معاف کېږي البته چل منځینه توبه وخت کړي دي او ترې سپېرې د کړي نه دي په وخت نه دي کړي اخو الله په تبا سره تماف کو چې د تونل منځینه پوتې دي نو داغه په تبا نه معاف کېږي دا باقاعده کوي باقاعده چې کوي دغه طریقه دغه دو چې تو زونتال منځینه مثال متعین کې چې دعا دی یا درې کولا دی پوره شه شپل منځینه دی د وتر سره نو په کول شه دمر اورېزه راغلله 360 یا مثال سمرا اورېزه دی په چشه ویغه تا چې کیمه طریقه دو ضرب ورکه نو تو زونتا مثال امام ته تو یا اوه تو ته دا طریقه سیخه کو چې کیمه امام ته ان شاء الله تو ویل داسې وتویا چې د سبول منځینه چې دی 50 تونه پوتې دي 50 تونه مشپشین ول پوتې دي 50 داسې مثال تونه ار میس چې د مدنه پوتې ده است دغه د کوله طریقه دغه نو چې کته داسې کویا چې دغه د پورا وخت مخصوصه وي کته داسې کویا چې د ارل منځ سره یې مینځر ګرځوي د تو تابادو په دا باندې تنی ولا نه یعنی دا خبره ضرورین دو چې کیمل مینځوي د اکثر به غال مینځر ګرځوي چې ست ټیمه ته مکمل وي دا شي خو نیت یې دا اصل خبره ده د نیت یې دو چې ته کلا یا المینځر ګرځوي دغه طریقه وي دا غي چې مثال مشپشین ولتون 50 منځینه چې دیا کازو شوې دي ایس چې ته کله نیت تړې به ودا سی وي چې زه اوله د مشپشین کازو علم اسکم دا خو ته نو ویر دی کنه چې کیم کول دا کیم میا شوا کیم تاریخو کیم اورز ودا خو ته نو ویر دی خو 50 ته زون تا فرض کل چهره 50 مونه پوتې ایس چې ته کله سرنګر ګرځي به ودا سی وي چې زه اوله د مشپشین کازو علم اسکم نو داونه لوډ کنه دا پوتې شو اس دا والا شو به چې بیا مشپشیل میز د غار ګرځاوي به بیا وی چې اوله از د مشپشیل میز چې دا هغه کزوئی کوم دا والا شو
اس چې بیا به دا بیا وي سره وي په هر ور شوی دی والا والا دا 50 لمانځونه دي چې کله دا دای د مشپشینر ګرځي په ار ول شوی دی په ار ځل شوی دی اواله ور وي دا سه به مثال چې کوم د مزدګار ول دی هغه سره وي ار مزدګار سره وي اول وي دا سه مشوم ول چې دی ار سره وي چې کیمه دو اول ور وي نو دای د ګرځولې طریقه ده ګورا دا چې کیم المنزینه دی دا قزوی ولا دا کته مخشر ګرځوي یا مثال منځ ته مزدګار مینز دا چې تر غلله یا لاس منټه پوتې بالکل قزویل مینزو کا و قزویل مینز چې دا اده مزدګال مونږ نه بادا کېږي خو دا په جماعت سے زکه ما کوي چې عام سړی ته پاته نشته کنه چې دنه المنزینه قزو دی او چې کدا نفل کوي غلط فهمی پیدا کېږي به وخت چې کدا د نفل کول حزوا به نفل کوم نو د دې واجه نه داسې ټیم شه ما کوي چې په کیمه وخت شه نفلی نه کېږي قدرمن د مولانا صاحب خبره تو سے وروتله الله پاک توکو چې خدای پاک مشت سره ټولې ته عمل کوله توفیق نصیب کی مشت سره اجازه غوړي د الله پامان